چرته کې کار راشي کوم ځای کې الحمدلله د دې شرپو خلک په پایې کې په محکمه کې چې کوم دی افتاب خان غټ افسران راته لګولي دي. نو دا ځکه زه تاسو ته خلاف ولم چې په کومه اداره کې کار وینو راته وایي. د هغې غټه وجه دا ده چې هغه خانانو ته د ویلو ضرورت نه وي. هله دې کلي نوکر کړی دی او خان نوکر کړی دی چې خبره نه مني نو بیا ورپسې کرسۍ هم رالي بیا هلته کې بې عزته کوم چې ته زموږ د کلیوال ولې خبره نه منې. دا ځکه زه تاسو ته چې کله داسې درنه خبره کوم چې یو ځای کې ونه پاتې کېږي. نر ملګري په خپل ځای خپل تعارف وکړي او دوی چې چا سره کم پیج وي په کم نوم باندې وي نو آیا شجر ته شروع شه. خبره په چارسدي په سیاست باندې لګاو کومه کله چې په کال 2018 کې انتخاب وشو انتخاب یا هر څه نو په هغه کې زمونږ د چارسدي نه چې کوم کسان د قومي یا د صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شو او د دې حلقې نه چې کوم کس منتخب شو یو ورځ زما ضرورت شو د پی ټي آی چونکې یو ایشو وه نو ما یې چې زه پې د پی ټي آی چې کوم منتخب کینډیډیټ دی د هغه نه پې زه موقف واخلم. ما سوچ کو چې یاره څوک ما سره خبرې کوي نو چونکې افضل خان چې هغه زموږ د حلقې و نو هغه په اسلام آباد کې و او د دې حلقې د قومي اسمبلۍ ممبر چې کوم دی هغه دلته و خو ما له 2 کاله دې خبرې لکه دا الیکشن شوي وه چې ما له د هغه کینډیډیټ نوم هم نه راته چې یاره دې نه حلقې نه څوک منتخب شوی دی. یعنې د عوامو او دغه منتخب نمایندګانو ترمنځ دومره یوه لویه فاصله راغلې وه. بیا ما ته یو کس وویل چې یاره دې ځای منتخب نماینده چې دی هغه انور تاج دی. انور تاج بیا ما میلو کو هغه سره خبرې وکړې. بهرحال خو زه دا وایم چې یوه ډېره بیانه تجربه وه د 2018 چې زمونږ کوم پښتانه سیاستمداران دي پښتانه قامپاله سیاستدانان دي هغه چې کوم دی د اسمبلو نه لرې کړی شو او دلته کې داسې خلک په موږ باندې منتخب کړي شو د هغې عوامو سره هېڅ قسمه واسطه نه وه. دا لکه زه د یو شهري په حیث باندې او د یو صحافي په حیث باندې هم دا خبره زه اډمټ کوم. دلته کې آفتاب خان که زموږ حلقه ورسره دم نه خو موږ چې څومره لرې پوهېدلي وو زما خپله والد صاحب چې کوم دی هغه په سند کې په وابدا کې نوکر وه سیکورټي انچارج وه. هغه ما ته خبره کوله دا د 95 خبره ده یا د دغه نه نږدې به وي. هغه ما ته وویل چې آفتاب خان ما سره هلته میلو شو او دوی هغه وخت کې د بجلۍ وزارت لرلو چې زه ورسره میلو یم زه چارسدی موجودي ده که په ډېر زیات لرې راغلی یم او څه چل راله وکړه. وایي بیا زه آفتاب خان سره په دویم ځل میلو شوم او نوم یې راته باقاعده واخېست ته هغه کس یې ما ورته وویل چې اوجي زما بدلي چې کوم دی هغه بیا توربېدې ته وکړله. بهرحال د آفتاب خان دا کاوشونه د دوی دا کوم خدمات چې دا چا نه پټ پناه باندې نه دي او خامخا به یې کوي ځکه چې دا زموږ د علاقې دی موږ ولو حجرې ته هم راتلي شو موږ د مخ وینو او یو دم رامخې دی. که د افغانستان او د پاکستان د مسلو څخه خبره راشي نو آفتاب احمد خان شرکو چې کوم دی په هغه جرګه کې ناست دي او دغه دوو ملکونو مسلې چې کوم دی هغه حل کوي. د هغه خوا چې کوم خلک دي هغه هم خبرې ته پوهېږي دې خوا چې کوم دی هغه هم خبرې ته پوهېږي که په حکومت کې یو که نه په یو اثر رسوخ لري. بهرحال د خبرو مقصد مې دا و چې پکار ده چې موږ داسې سیاستدانان مخکې کړو کوم چې هغه زموږ د علاقې دپاره یي زموږ د خلکو په ګټه باندې تمامېږي. که هغه آفتاب خان دی که هغه محمود خان دی که هغه اسفندیار خان دی یا مولانا فضل الرحمن دی خو چې کوم د خریړو په شان کې راپاسي او هغه د چا په اشارو باندې راشي او په موږ باندې مسلط وي زموږ د عوامو سره تعلق نه نو دغه خلک چې کوم دا ډسکرچ کول پکار دي. یو ځل خپل د سوشل میډیا چې کوم زموږ ملګري دي یاران دوستان دي تکړه دي ریسرچ هم کوي په هره خبره باندې. زه به دا وایم که چېرې تاسو په یو سیاسي پارټۍ باندې خبره کوئ نو پکار ده چې لږ شانتې د هغې نه مخکې وروسته چې کوم دی لږ ریسرچ وشي یو داسې خبره کول پکار وي چې د هغې کاونټر بیانیې به تاسو ذهن کې دی چې د دې کاونټر څه راتلی شي د هغې جواب به تاسو ګورئ. تاسو باقاعده په فیکټس اینډ فیګرز باندې چې کله خبره کوئ چې په دې تاریخ باندې دا کار شو په دې تاریخ باندې دا خبره شوې وه او بالکل کوټ ان کوټ الفاظ چې کله تاسو یوز کوئ د سیاق و سباق نه هټ کې الفاظ موازان ساتئ نو هغه څیز چې کوم دی هغه به څوک کاونټر کولی نه شي هغه به څوک هغې نه څوک دغه باندې هم نه شي ورتلی. نو دغه یو زما درخواست دی چې کله څه تاسو کنټنټس ډیسیمینیټ کوئ هغه تاسو خوروئ نو د هغې نه مخکې چې کوم دی لږ ریسرچ او د هغې ریسرچ په رڼا کې بیا خپله یو مثبته تجزیه چې کوم دی هغه عام ولس ته وړاندې کول چې زموږ دپاره داسې سیاستدانان مخته راشي کوم چې زموږ په ښېګړه باندې تمامېږي. ډېره زیاته مانه سکندر خان د هغوی د پارټۍ د قومي وطن پارټۍ چې څونه ضلعي عهدهداران دي د هغوی او خوشحال خان د هغوی ټولو ملګرو یو جهان مننه
یقینا دا چې د صحافیانو او د سیاستدان ترمنځ دغه رولي چې داسې بار بار میټینګز کیږي دا به مضبوطیږي او موږ ته به دوی دغه خلو ځلو ډېره پته لګي. یو څو خبرې د سره شاملوم. د سکندر خان زه د مخکې نه فین په دې وجه یم چې زه د ګوجرګړې سره تعلق لرم. مخکې پی کې 26 و بیا 54 شوه، اوس چې دا نو زموږ خلکه عاطف خان ته اورېدلې د پی کې 57 ته. دا دوی د ویلج کونسل هلته یو ملګری و عبید نوم او کله دوی سینیر وزیر او دوی کله کولیشن کې د 2013 په هغه کې نو هغه صرف د ویلج کونسل هغه وړوکې هغه نائب صدر یا سینیر نائب صدر فل صدر هم نو هغه له 15 شپږ نوکرۍ کړې وې او هغه زما ډېر نږدې ملګری و عبید نامې ده. دا زه په سکرین باندې ریکارډ باندې ویلی شم چې دا د دوی هغه هایست دی چې یوازې دوی صرف 400 کې نه په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې دی نو کار کړی یو وړوکې ورکر لیم چې دی نو غټه کړې ده. نو تاسو دا کو غوښتنه کوو چې واپس هم دغه داسې مشران راشي چې د چا هغه لمنه چې ده نو هغه بالکل پاکه ده په هر سیاستدان باندې چې دی هغه باندې داغ لګي. د سوشل میډیا اهمیت حواله سره خبرې کو دا سوشل میډیا یو صحیح پلیټ فارم نه نو زم چې پیوټن د روس صدر چې هغه په سوشل میډیا باندې نو نریندر مودي په سوشل میډیا باندې نو د پاکستان غړ سیاستدان چې دی هغه په سوشل میډیا باندې نو. مقصد صرف دغه دی یو وړي کوم ته کې واقعیا کوم چې تاسو خیال کړی وي دغه چرګ چې وي نو دا په دې اګو چې موږ کینو نو دا 26 دن پس د خپل دا کوم اګې چې دا دینه بچي روباسي کو تاسو خیال کړی دا ما بچي چې دی دا چوزه چې دا ټیک ټاک روزي دا هغه جسم هغه سرمن چې دا نو هغه ډیر زیات نری وي خو دغه باوجود دا ولې روزي هغه چونکی په چونچ باندې وي په مخوکه باندې وي چې دا ټول نازک سرمن دا نو ولې نه چې د دې داخله ټولګي هغه شلیدلی یا هغه زخمی وي. خو په دې 26 دن کې چې دا کله داسې لکه نو دې ته پته ولګي چې زما د بچی دا مخوکه چې دا کم زیاده نو هغه مخوکه باندې چې هغه چرګه هغه ګټ ټچ کی هغه ماته شي او بچی ته روزي. نو همدغه شانتي د سوشل میډیا اهمیت دی چا چې پیژندل دا یو ریولوشن راولي دا د باټه هغه موټو د دې هغه ایم د دې هغه نظریه چې دا هغه عوام ته بوزي د دوی کارکردګي چې دا زه چرته وړو کې نو افتاب خان هغه د سی ام توپ دور کوم آیټم کې نو کله چې دوی وزیر داخله او د مشرف د دور نه اغینا بیا موږ د خپل مشرانو د حیات خان خبرې چې هغه موږ ولیدلې یا د افتاب خان دور خو موږ ولیدلې سکندر خان د دور خو چې زموږ د یادو خبره ده دغه موږ ولیدلې دي او په دې 50-60 سال کې موږ ته دا نه دی ولیدلې چې افتاب خان یا سکندر خان چې دوی کرپشن کو دوی په منی لانډرینګ کې شو دی افشور کمپنۍ جوړ کړي نو دغه پیغام دغه رسول په سوشل میډیا باندې دا زما بشند د اکټیویست د 430 ډیر درانه مشران چې ناشته نو دا د دوی هغه خلک جوړیږي چې داسې مشران چې دی هغه رامخ کیږي. طالب خان بای یو پیره بیا یو جهان مننه کوم چې عمر لا موږ دوی نزد کړه کړی دا دلته چې څونه مخالف زل دي هغه لراغلیو نو زه دا داوا لرم چې زموږ په یونین کې الف خان بای تاسو ته پته ده سکندر خان او عطاف خان په نوټس کې راولم چې موږ سره رجسټر 250 یوټیوبر دی ټولي کې پی کې نو هغه موږ تاسو سره وعده کوو چې تاسو کم پروګرام مې تاسو کم خلک ظلم وي ان شاء الله موږ تاسو ته ولاړ یو څنګه پسنګ باندې صرف د خپل وطن لپاره د خپل سیمې لپاره دا نه یو چې موږ تاسو لې پاپا را کړو موږ باندې چې موږ نو جوانان یو شکر الحمدلله زموږ د پیجونو دونه انکم د چغه د ډي سیم نشته نو زه دغه دعوت تاسو ته لرم او دغه ورولي تاسو ته لرم چې ان شاء الله موږ به را روان چې دغه کم الیکشن دی یا کم خلک زل دي ان شاء الله تاسو هم خولر یو جهان یو پیره د ټول سره د موږ ډیر خواږه مشران د مرکزی صوبایي ضلعي او کم مقامي وطن پارټي کم رهنما دي او خیته او بتیره تیره کې هغه چې کوم زموږ د سوشل میډیا اکټیویست ملګري دي صحافیان ملګري دي زموږ کوم کیمرامین کوم زموږ حصہ چې د وجود او خیته زړه د تله چې دینو هرکلی وایم ډېره مهرباني ډېره مننه. دلته خبرې کېږي رفاقت به خبرې وکړې ډېرې ښکلې خبرې وکړې د بدلون خبره کېده چې دلته کې د بدلون یو تجربه شوې وه موږ به کوشش کوو چې د مشر نه موږ داسې خبرې وورو چې هغه کم د ملکي خبرې وي کم انټرنیشنل سطح باندې خبرې وي ځکه چې هغه یو عالمي رهنما دی نو بهتره موږ به کوشش کوو چې دلته کومې مسلې صحافیانو ته مخې ته راغلي دي دا کوم 10 کاله چې کومه تجربه شوه او دا موږ باندې کوم ایکسپریمنټ وشو نو په هغې باندې موږ خپل مشر د دغې صحافیانو چې کومې مسلې مخې ته راغلې وي چې هغه دوی مخې ته کېږي چې هغه صحافیانو
هم چې دی نو دومره نقصانونه وکړل زمونږ چې کوم دی ټولې ښځو زمونږ چې دی نو چې کوم غلیظ کندلې مونږ ته وشوې ایون دا اکثر مونږ نه خلک تپوس کوي څوک راته وایي د قومي وطن پارټۍ صحافیان یې څوک راته وایي د عوامي نېشنل پارټۍ صحافیان یې نو په دې باندې موږ فخر محسوسوو فخر په دې وجې محسوسوو چې کم از کم د پښتون یو ګوند راڅخه پړي دا نه چې څوک د پنجابیان راته یاد دي یا بل څوک راته یاد دي موږ دلته کې د دغه نه کار نه اخلو چې فرض کړه دا خبره ده چې هغه زمونږ نه بل قوم دی یا بل څه خبره ده خو نه دلته چې کله بیا موږ خلکو سره خبرې وکړو بیا خلکو سره جواب نه کم کسان چې زمونږ نه تپوس وکړي او موږ ورته ووایو چې موږ عوامي نېشنل پارټي یا قومي وطن پارټي موږ خوښو خو ګورې په صحافت کې هغوی له موږ هغه مقام نه ورکړو صحافت کې موږ نیوټرل چلیږو خو زما نظریه ده نظریه زما نه څوک نشي اخیستی نو نظریه چې کله موږ هغوی ته ووایو دغه خلکو ته نو هغوی یقین وکړي هغوی سره جواب نه او بیا انګل بنګل شروع کړي خبرې ورته موږ څه کوو موږ ورته وایو خدای دې کړي چې یو هندو یو سیک یو کافر دې راشي خو زما د پښتنو روز دې چې دی نو هغه ښه کړي نو زما د پښتنو د سیمې ترقي چې کړې ده زه ورته دا وایم چې ظالمانو تاسو خو دا وګورئ چې په زموږ په دې خاص کر په دې تحصیلي تنګي کې چې کوم د ترقیاتي کار یا منصوبه یادېږي نو هغه به جناب افتاب محمد خان شیرپو کېږي دا خبره نه ده دې نه یاسه نه چې یو سړی بل رنګ والي چې دلته کې صحافیان ناست دي او قومي وطن پارټي ریپرزنټ کوي بالکل نه دا د یو سړی نه وي دلته به ډېر ملګري داسې چې هغه به دغې نور ګوندونو سره تعلق لري د هغوی رایې مونږ ډېر احترام ورکوو ځکه چې هغه هم د مونږ وروڼه دي خو لږه چې څنګه رفاقت به وي چې صحافي له بیا دا پکار وي چې دې لږ سټډي وکړي دې په حالاتو باندې چې دی نو لږه تجزیه وکړي چې آیا زه کومه پارټي ریپرزنټ کوم نو بیا خو دله پارټي ریپرزنټ کول پکار نه دي خو نه په هر حال چې کوم یو نظریې سره یې سوچ دی چې هغه نظریه وګوري چې آیا د دغې نظریې په وجې زما علاقې ته کومه ترقي ملو شوې ده زه دا په فخر باندې نن ویلی شم کو تحصیلي تنګي کې ټیکنیکل کالج دی نو هغه قومي وطن پارټۍ کړی دی زه به یې خامخا چې دی نو هغه ستایم په سکولونه دي نو هغه چې دی نو قومي وطن پارټۍ کړي دي ایم پي کړي دي کو کالجونه دي کو دلته مونږ ترقیاتي کارونه او د په تېره کې د تنګي هسپتال یاره تاسو یقین وکړئ چې کله د قومي وطن پارټۍ حکومت او جناب افتاب محمد خان شیرپو وزیر اعلی نو د پنجاب نه د سوات نه د پېښور نه به خلک راتلل او ټیچکیو هسپتال کې علاج دپاره به راتلل دا په ریکارډ باندې دي او صحافي چې دي چېرې هم ګورې دروغ نه وایي ځکه چې د خبرې بیا کوټ کېږي خلک به پسې بیا دا شعر وباسي نو مونږ نن دغه کم ملګري چې دي دوی ته هم خاص کوو چې یو په پراپیګنډه پسې مه دی پراپیګنډه هم ګورې مونږ ډېرې ولیدلې قسم په خدای مونږ چې یو خبر چې کله دغه کوو بیلنس کوو نو داسې وخت راغلی چې مونږ د 100 روپو یو کارډ په هغې باندې والی دی چې هغه مونږ څنګه بیلنس کوو او کم طریقې ته مونږ خلکو ته چې دی نو یو صحیح خبر ورسو خو د ډېره بده مرغه په دې سوشل میډیا باندې داسې یو لعنت روتی دی چې کم کس دروغ وایي کم کس کنځلې کوي د بل کس بېعزتي کوي نو د هغه زه به دا نه یم چې ټولي دلته کې د مونږ ډېر ملګري ناست دي د میلیون ویورشپ یې دی خو زه دا نه یم چې دوی به مې خو د بده مرغه د هغه خلکو ویورشپ چې کوم دی هغه په میلیون کې وي نو مونږ دا ویو چې د نن نه مونږ عهد وکړو مونږ چې دی نو دلته کې په قومي وطن پارټۍ باندې هم خرڅ نه یو مونږ په ایم پي باندې هم خرڅ نه یو خو یاره رښتیا خو ویلی شو که نه پکار دی چې نن نه مونږ دغه رښتیا شروع کړو د کم ملګري چې دلته کې چې مونږ دغه رښتیا شروع کړو چې وروره دغه 10 کال حکومت چې تقریبا څه کم 10 کال حکومت چې تېر شوی دی زه به د نور دی خبره نه کوم زه صرف تحصیلي تنګي خبره کوم په دغه کې چې دی نو خلکو ته عوامي منصوبې چې دی څومره راغلي دي فرض کا د آفتاب احمد خان شیرپو دور راغلی دی په هغې کې په تحصیلي تنګي کې په 400 کې په پېښور کې کومې عوامي منصوبې ذاتي نه جي ذاتي بالکل نه عوامي منصوبې عوامي نېشنل پارټۍ دور راغلی هغې څومره کارونه کړي دي ایم ایم اے دور راغلی هغوی څومره کارونه کړي دا به یو موازنه هم کېږي د ټولو پارټو سره نو مونږ ویو چې د نن نه راځئ چې مونږ نن دغه یو عهد وکړو چې کم مشر کې ګډ دوی کم مشر چې د پښتنو اواز اوچتوي د ملک د ترقۍ د علاقې د خوشحالۍ پرمختګ دپاره دغه کې نو راځئ چې مونږ یې نن د زړه نه چې کوم دی د هغه سپورټ کړو د هغه ملګرتیا وکړو او د قلم په دغه باندې د کیمره په سترګه باندې او دلته کې چې د مایک په سترګه باندې هغه مشران چې دی مخکې هم دغه ځای ته بوځو چې په دغه اسمبلۍ کې چې دی په دغه اسمبلۍ کې چې د پښتون اواز جوړ شي او ریل پښتون دا نه چې صرف نوم یې وله ورکړي چې دا پښتون دی او دا وګوره د ټول نه زیات په دې کابینټ کې پښتانه ناست دي ډېره بخښنې سره مې یو څه خبرې وکړې مشران هم ناست دي خو خبر چې همداسې شوي معذرت غواړم